بینظیر د روپو نه قسمه رقم نه شروع کیږي او دې ځل چې کمی روپۍ شروع کیږي دا به تاسو ته په کومه طریقه باندې ملاویږي او د دې سره به د ماشومانو روپۍ که نه دا ویډیو چې دا معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي. که تاسو کتلې نو ځینې کسان وایي چې په 25 تاریخ باندې چې دی روپۍ به شروع کیږي او په 25 شروع نه شي ځینې پکې بیا 29 تاریخ ورکړو چې په 29 باندې به شروع کیږي. نو ماته به لاندې کمنټس کوو چې ته چې دغه شانتې ده په پلاني تاریخ باندې چې دی روپۍ شروع کیږي. موږ ته چې کله معلومات راشي نو موږ هغه معلومات تاسو سره شیر کوو. یو خدای ویوز اصلول دي که هر څه ته ووي خبره وشوه یا ونه شوه پر هغو د طرفه چې کم معلومات راشي بیا د هغو کار دی چې هغې شروع کوي که نه شروع کوي. اوس چې کم معلومات راغلي دي د قسط په باره کې او هغه به تاسو ته په کومه طریقه میلاویږي ځکه اوس چې دي سیمان تقسیمیږي نو ځینې کسان وایي چې دا موږ ته په اکاونټونو باندې راځي دا کم قسط چې دی ځکه که په اکاونټ راځي نو ځینې کسان دغه سیم چې دی دا نه دی راغستی. نیمې کسان ته هم سیمان چې دي لا نه دي تقسیم شي. ځینې علاقو کې اوس هم کسان وایي چې موږ ته سیمان چې دي دا نه میلاویږي دفتر والا سیمان چې دی دا نه ورکوي. نو که په کومو ځایونو کې میلاویږي اول نمبر خو تاسو دا چل وکړئ چې ځان له دغه سیم چې دی دا راواخلئ. دا سیم ستاسو د ټول لپاره لازم دی چې دا راواخلئ. که دې ځل له تاسو ته میلاو نه شي نو په راتلونکي وخت کې چې دی دا ستاسو دپاره لازم دی چې سیم د سر نه نو بیا به تاسو ته روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. په دې کې ځینې کسان بار بار دا تپوس کوي چې اکاونټ پې څنګه کولی کړو. د اکاونټ په باره کې لا څه اپډیټ نه دی راغلی چې څنګه یې تاسو ته درکوي. لکه د دې لپاره به اکاونټ جوړوئ که دغه شانتې هغه 15,000 روپۍ چې راغلي دي په هغه طریقه به یې راسنډ کوئ نو د هغو له طرفه څه معلومات نه دي راغلي. چې کله معلومات راشي نو بیا موږ تاسو له په هغې باندې چې دا ویډیو جوړوو. خو ډېر داسې کسان دي چې هغه وایي نوی قسط په رقم نه شروع کېږي ځکه د ځینې کسانو چې دی 15-16 میاشتې وشو تر اوسه پورې هغو ته روپۍ چې دي دا میلاو نه شو. د حکومت د طرفه دا ویلی شوي دي چې دا به هر 3 میاشتې پس میلاویږي. هغوی زموږ 15-16 میاشتې وشوې موږ ته میلاو نه شوې او ځینې پکې داسې دي چې هغو ته تر اوسه پورې د ستمبر هغه قسط چې دی دا هم نه دی میلاو شوی او اوس د اکتوبر نومبر دسمبر قسط چې دی دا باید اوس شروع شي. نو هغوی چې موږ ته به دا قسط میلاوي که نه میلاویږي. نو کوم چې نوي کسان دي او هغه تېر شوی قسط ورته میلاو شو په منځ کې ورته نه میلاو شوی نو تاسو ته به دا قسط چې دی دا میلاویږي. د اکتوبر نومبر دسمبر دا قسط چې دی دا میلاویږي. نو د هغو له طرفه دا خبر راغلی ده چې د جنورۍ اولنۍ هفته چې دا په دې کې امکان ده چې په دې کې شروع شي. که په دې کې شروع نه شو نو په دویمه هفته کې چې دی په هغې کې به لازم شروع کېږي. اوس هغو چې دی پیسې چې دي هغه به بینکونو ته ورلېږي چې بینکونو ته ورولېږي د هغې نه وروسته بیا ستاسو اکاونټونه چې دی دا به راځي. دا داسې ډایرکټ نه ورکړی کېږي. د هغو له طرفه چې روپۍ جاري شي هغه بینکونو ته لاړ شي د بینکونو نه چې دی وروسته بیا ستاسو اکاونټونو ته چې دی دا به راځي. نو د جنورۍ اولنۍ هفته چې ده په دې کې شک دی کېدای چې په دې کې شروع شي. اوس چې کومه جنوري شروع کېږي که په دې کې شروع نه شو نو په دویمه هفته کې چې دی دا روپۍ به ستاسو اکاونټونو ته چې دی دا به راشي او تاسو بیا خپلې روپۍ چې دی دا راغسته شي. خو حالن ساتي لا دا خبر نه راکړي چې په ټول ملک کې په یو ځای باندې شروع کېږي که په مرحلو باندې چې دی په دې باندې شروع کېږي. او ځینې کسان وایي چې دا په اکاونټ کې میلاویږي نو دا په اکاونټ کې نه میلاویږي. څنګه چې تاسو ته دا نور قسطونه میلاو شي دغه شانتې به میلاویږي. یا په کیم سایټ کې میلاویږي او یا به تاسو ته په دوکانونو کې چې دی دا میلاویږي. هغه اپډیټ چې دی هغه چې کله میلاو شو نو د هغې نه وروسته په دې ویډیو جوړو. خو کومو کسانو چې په 29 جو شروع کېږي یا په 25 شروع کېږي نو شروع کېږي به په جنورۍ کې د دویمې هفتې پورې چې دی تاسو به صبر کوئ کېدای شي په دویمه هفته کې تاسو ته دا میلاو شي. د هغو له طرفه چې دی دغه اپډیټ راغلی ما چې ستاسو سره شیر کړم تاسو راولئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي.